چې 13 ورځ مونږ الحمدلله د دې قادیانی نواز فیصلې خلاف د چیف جسټس د فیصلې خلاف زه په خپل الحمدلله سپریم کورټ کې وم د دې خلاف مونږه ریویو پټیشن کړی دی خو بیا هم وایم که بالفرض حکومت یا د دې ادارو قادیانی نوازي پرې نه ښوده نو بیا زمونږ نه اکثر دا ګیلې کوي وایي تاسو ډایرکټ راوځئ او تاسو احتجاج کوئ مونږ اول لیګل اقدامات هغه کوو چې د کومو ضرورت وي خو چې کله دا حکومت په دې باندې پوه نشي نو بیا مونږ اخري اقدام اخلو نو اوس هم وایم چې مونږه لیګل قدمونه اوچتو میرټ باندې اوچتو خدا یاد وساتئ لیکلو والا د غټ غټو لیکي او خپلو مشرانو ته دې ورسوي چې په دې مسله کې کمپرومایز نشته په دې مسله کې څه قسمه سر ټیټول نشته که تاسو په دې وطن کې د قادیانانو د حقوقو خبره کوئ یا قادیانی نوازي کوئ نو موږ د خپل سټونه د خپل جانان مبارک د پاره دي قسم په ذات د خدای چې په دې لار کې قرباني د ځان د پاره سعادت ګڼو یو سکند هم بیا موږ په دې کې تعامل نشو کولی انشاءالله تحریک لبیک بیا په میدان کې ولاړ دی او دې ځل به بیا جنگ چې وي نو دا به د قادیانیت او د حضور د غلامانو انشاءالله تعالی دې کې به بیا دویمه خبره دې کې د پاټو خبر هم نه لہذا د قوم باندې رحم وکړئ دا قوم د حضور په نوم باندې دا وطن آزاد شوی دی او د حضور د نوم او د نام لیوا خلکو پکې ځای شته د غدارانو پکې ځای نشته اقلیتونو خبره موږ نه کوو دا غداران دي اقلیتو له خو حقوق هم اسلام ورکړي دي تا خو په ګټرو باندې لګولي دي تا خو په ګټرو صفا کولو باندې لګولي دي حقوق ول اسلام ورکړي دي پوهېږئ دې باندې خدا اقلیت نه دی هغه د نن اعلان ووایي چې آو زه مسلمان نه یم زه قادیانی مرتد یم بیا به د هغې نه پس موږ دویم حکم بیانو خو عزتمندو هغه خو د اسلام په نوم باندې لګیا دی خو موږ ته آئیني مسلمانان یو موږ صحیح مسلمانان یو په دې وجه باندې تاسو ټول په دې خبرې ته هر وخت کې ذهني طور تیار اوسېږئ چې کله هم دا مسله د حضور د عزت او د ختم نبوت راتله په دې کې بیا نه پاټی شته نه شعبې شته او نه دا شته انشاءالله دا بیا به د ټول مسلمانانو یو اواز وي که خیر الله کریم جل جلاله دې په قادیانی نوازو باندې خدای دا وطن را تنګ کې او یا الله ته ورک او سپک کې د حضور غلامانو له په هر میدان باندې کامیابي ورکړي